منظور افریدي ډیپټي کمشنر اپر دی. څنګه ته معلوم دی زما یو څو ورځې اول پوسټینګ وشو، د پیر په ورځ مې چارج واخیستو. ما ته معلوم دی ما بریفینګ واخیستو، مختلف ډپارټمنټ سره زما میټینګز وشو، زما خپل سټاف سره میټینګز وشو، هایلایټ کړل، هغې باندې به انشاءالله کار کوو. ما په ډایرکشنز هم ورکړي دي. او ریسنټلی اوس چونکې اختر را روان دی، ما ته پته ده دلته به خلک راځي، د هغې د کرایو ایشوز دي، مطلب اډو کې هغې نه چارجز زیات علی یا د صفایي دی اختر ورځو کې. بل به زمونږ میلمانه راځي دلته، چونکې پښتو وطن دی، نو بهر نه به زمونږ ټورسټ ورونه راځي، فیملیانې به راځي. نو د هغې فیسلیټیشن هم به هم کوشش کوو، هغې دپاره پراپر پلان جوړ شوی دی، که ټرافک پلان دی که هیلث والا دی. په اختر کې به انشاءالله هر هاسپټل کې هم د هغې خپل پلان ایمرجنسي پلان دی. ډاکټرز به تاسو ته 24 ګنټې اویلیبل وي، صفایي والا به اویلیبل وي، ټرافک والا به انشاءالله په روډز باندې. نو زمونږ کوشش دی چې موږ خپل خلک خپل عوام هم فیسلیټیټ کړو، هغه سره سره موږ چې کم ټورسټ روان دي هغه هم فیسلیټیټ کړو. او انشاءالله تاسو ته به شکایت څه موقع نه درکوو، به ویلکم ورته وایو چې داسې څه پازیټیو هغې تاسو هغې او هغې باندې پبلک ایټ لارج سفر کیږي یا افیکټ کیږي، نو هغې به تاسو موږ ته کنوی کوي، انشاءالله په هغې به موږ ریسپانس درکوو. مته وایي چې چونکې دیر اپر له خدای یو حسن ښکلا ورکړې ده، نو خلک هم دلته اټریکټ کیږي، راځي. هغه د خلکو د یو سورس ایریا هم د بل دا ښه خبره چې پښتو علاقه د خلک هغه شانتي عزت هم ورکوي. هغې سره سره ګورنمنټ دا کړي دي، بلکې موږ پلان دا جوړ کړو چې په هغه روټس چې کوم زموږ ټورسټ روټس دي په هغې باندې به زمونږ چې کوم مین بي ایچ یوز آر ایچ سیز دي، ما ډي ایچ او صاحب ته ریکویسټ وکړو چې هغې باندې تاسو هغې ته ډاکټرز، میډیسن ود اکوپمنټس، هغې سره سره د 1122 والا چې څومره ایمبولینسز دي، ایچ آر دی، هیومن ریسورس دی، هغې سره سره زمونږ چې کوم ریلیف آیټمز دي هغه موږ مختلف ځای کې سټاک کوو، خدای مکه څه ایونټ وشي. هغې سره زمونږ چې څومره فوډ هلته هوټلینګ دی یا موږ سره چې کوم هغه دي د پټرول پمپس دي، ځکه چې شارټیج اکثر دا رپورټ کیږي. نو هغې باندې ما پراپر ډایرکشنز ورکړي خپل ایډمنسټریشن ته چې هغې به تاسو ریګولر وزټ کوئ، او دغه شانتي ونه شي چې خلک په پټرول پرایسز دغه زیات چارج کوي یا نور څه دغه شانتي ایونټ وشي. نو هغې دپاره موږ انشاءالله تیار یو.